ګرانو کتونکو د دې موقع نه موږ پیدا و چې توراباد ته راغلی یم د شیخ القرآن مولانا امین الله صاحب سره ناست یم. زمونږ په دې علاقو کې او خصوصا په لوړ دیر کې نن سبا یو وبا به ورته زه ووایم چې هغه راخوره شوې ده د قومیت په نوم باندې. څوک وایي زه سلطان خیل یم، څوک وایي زه پنده خیل یم، څوک وایي زه سواتی یم، څوک وایي زه روغانه یم، څوک وایي زه عثمان خیل یم. په مختلف نومونو سره مختلفو غونډې کېږي او د قومیت په نوم باندې خپل ګروپونه چې دي دا مضبوطېږي. خو دې ته چې موږ ګورو نو په مستقبل کې د دې خطرناک نتایج چې دي دا هم برآمد کېدی شي. دې واله باندې د مولانا صاحب نه به لږ رهنمایي اخلو چې زموږ د ګران کتونکو لیدونکو اورېدونکو سره دې شعر کې چې دې کار ته دې په کوم نظر سره ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم نواب بادشاہ صاحب او ګرانو کتونکو، څنګه چې نواب بادشاہ صاحب تپوس وکړو د قومیت په حواله باندې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د قومیت ته انتهایی بدبودار او خبیث نوم اخیستی چې دا خبیث او بدبودار شکل دی. قومیت د عربو په هغه زمانه کې په جاهلیت کې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قومیت نه بلکې قوم پرستی د هغې تصور یې ختم کړه. قومیت ګناه نه ده، قوم پرستی ګناه ده. قومیت خو به د چا وي؟ قرآن وایي قومیت د دې دپاره دی چې یو بل ته لتعارف، یو بل وپېژنئ. خو قوم پرستی څه ته وایي؟ قوم پرستش دې ته ویلی کېږي چې دا د قوم خبره منل حلال دی او که حرام دی، جایز دی او که ناجایز دی. خو چونکې زما قوم ویل ده لهذا راځئ چې زما دا قوم موږ یو ځای شو دا تسلیم کړو. حالانکې موږ ته په اسلامي تاریخ کې داسې څه څیز نه میلاویږي. زه یو دوه لنډ مثالونه تاسو ته وایم، کیدای شي که ناظرین په دې باندې سوچ وکړي نو دا د دې دپاره د دې ټول د دې قومیت او د دې بدبودارۍ نه د بچاو دپاره یو عظیم الشان ډال جوړ شي. یو مثال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دعوت ورکړ، نو د هغه په حلقه اثر کې حضرت بلال حبشي د حبشو نه راغلی و، د رنګ نه تک تور و، د رسول الله په قومیت نه و. خو د بلال په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلاله په جنت کې زما نه مخکې ستا د خپو کشا ده. خو بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو لهب دی، د رسول الله تره دی، په قوم یې دی، خاندان کې مشر هم دی، د علاقې ملک هم دی. خو د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین دا پیغام دنیا ته ورکړو چې تبت یدا ابي لهب وتب. نو که قومیت وی نو ابو لهب به سر ته خېجولی وی او بلال رضی الله تعالی عنه به د ځان نه لرې کړی وی، خو داسې نه وه. یو دا. دویم نمبر په احد کې، په جنګ احد کې تاسو ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم سړي زخمی کړی و او په دې اوږه باندې ولا په توره ګزار کړی و، نو هغه اوږه کټ شوی نه وه، خو د یو کال پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه مبارکه کې درد و. دا چا دا کار کړی و؟ دا عتبه ابن ابي وقاص کړی و. د دې عتبه ابن ابي وقاص رور دی سعد ابن ابي وقاص، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپی دی او په صف اول کې جنګېږي. او سعد ابن ابي وقاص ته رسول الله ویلي زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي. چې کله د سعد ابن ابي وقاص ته پته ولګېده چې عتبه زما د ورور په رسول الله صلی الله علیه وسلم ګزار وکړو، نو د هغه د ټولو نه غټ خواهش دا و چې زه خپل ورور مړ کړم. حالانکې د ورونو په کار ده که د قومیت معامله وی نو خلکو ته به داسې ویل چې خو ورور و جو خبره وه ګزار څه وجلی خو یې نه دی، نعوذ بالله رسول الله خاصې خوږ شوی داسې نه وي. زما ارمان دا دی چې د خپل ورور مړ کړم. هغه بل چا مړ کړ او مردار یې کړ او دی چې خبر شو چې دا بل چا ویل بس زما ارمان ورجېد، خو کاش دا ما وجلی وی خبر او هغه له شاباشۍ ورکړه چې چا مړ. درېیمه دا ده چې په بدر کې کله صحابه کرام شهیدان شو، نو په دې صحابه کرامو کې ډېر خلک ځینې قیدیان شو، ځینې صحابه کرام ځینې شهیدان شو، خو زیات خلک د مکې خلک مردار شو. د مکې 70 سرغنه مشران مردار شو. په دې 70 سرغنه مشرانو کې سفیان ابن امیه یو کس دی، دا د بیت الله په خوا کې و او ده ووی چې زه دا پیغمبر به ما وجلی وی او ما به د خلکو بدل اخیستی وی، خو که چېرته زما د کور چا سرپرستي کولی. نو دې عمیر ابن وهب یو کس و، وهب ابن عمیر وی زه به دا کار وکړم، زه به دا پیغمبر مړ کړم، خو زما د کور سرپرستي به څوک وکړي؟ هغه وی زه به وکړم. سفیان ورته وویل زه به وکړم. دی لاړ توره یې راواغېسته او راغی مدینې منورې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې و، دی خوا له ور روان شو. حضرت عمر رضی الله تعالی په دروازه کې ودرېږه.
او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې عمر ابن وهب را روان دی ستا خپل راځي ارادي خینه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را پرېږه چې کله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې صلی الله علیه هغه یا رسول الله هغه زرا غلې ما د خپل قیدیانو تاسو له زمون قیدیان ستاسو سره په گرفتار دي په جیلونو کې دي نو زه د هغه سره ملاقات راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل اسلام علی ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استاد سفیان ابن امیہ الته وعده کړو چې ستا کور به زه پالم او تلاړ شه رسول الله مړ هغه فورا کلمه وویل واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله یقینا التبل سوکنو تا ته چې چا ویل د توقید الله پیغمبر زما مقصد په کتاب بدی ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی یو جمله وکړه جمله دا چې وی والله لخنزير احب الي من وهب ابن عمير والان هو احب الي من بعض ابنائي زما دي په خدای قسمي زما د وهب ابن عمير نه خنزير زیات خوخو وسمي د خپل بچو نه وهب ابن عمير ماته ګران دا فاصله د قومیت په بنیاد نه و دا د کلمې په بنیاد رانږدې شو او چې کلمې نه ویل نو د قوم نه و زمون قومیت به زمونږ نسل نه وي زمونږ رنگ به نه وي زمونږ وطن به نه وي دا هر څه محدود دي نسل خو به د پلار نیکه او ډر نیکه پورې لاړ شي دا د سړي نه یریږي رنگ بدلیږي او علاقه او جغرافیه چې ده نو دا یا د کور دی د املنډه ده یا کلی دی د املنډه ده که دا ملک شي د املنډه ده که دا ټول عالم او دنیا شي دا ډېره وسیع ده او کلمې بنیاد داسې دی چې دا یوازې دنیا نه په اسمانونو کې فرشتې مغې ته غاړه ورکوي نو په کار دی چې زموږ حلقه اثر زیاتي او دا به زیاتېږي په لا اله الا الله محمد رسول الله د دې وجه رسول الله فرمایي لیس منا من دعا الى العصبیت زما امتی نه دی هغه کس چې هغه قومیت طرف ته خلک رابلي دا بدبودار څیز دی او دا دنیا د دې دپاره کوي چې دا ډیوایډ اینډ رول فرق تسود ټوکلې ټوکلې که چې حکمراني پې وکړي موږ به ځان د په ډلو کې تقسیم کي نو موږ به د یو بل د منځ د جګړو نه خلاصېږو او خلک به راباندې حکمراني کوي څنګه چې کوي اوس به موجوده ده نو قومیت دا بنیاد بالکل خطرناک دی انتهایي خطرناک دی د کلمې په بنیاد ورولي پکار ډیره مننه مولانا صاحب چې په یو اهم معامله باندې په یو اهم مسله باندې تاسو خبرې اترې وکړلې ګرانو کتونکو چې زمونږ رب یو دی زمونږ قرآن یو دی زمونږ کعبه یو ده بیا زمونږ د قومیتونو څه حیثیت دی زمونږ د قوم پرستۍ څه حیثیت دی لہذا به حیثیت یو مسلمان دا موږ له پکار دي چې زمونږ د قومیت سړی به هغه چې مسلماني مؤمني هغه ټول مسلمانان چې دین دا د یو قوم په حیثیت باندې دي په دې کې روغانۍ او چورخیل او رضاخیل او سلطان خیل او پیندخیل او دغه شان عثمان خیل او سواته دا بګې نشته بلکې ټول موږ چې یو د یو آدم علیه السلام د حوا اولاد یو او بیا په دې کلمه باندې زموږ ورورولي ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله ګرانو کتونکو یو اهم پیغام مولانا صاحب هغې باندې مختصر او جامع خبره وکړه زما به دام تاسو ریکویسټ چې دا اهم پیغام د ثواب په نیت باندې تاسو نور ملګرو ته هم ورسوئ زه درنه د پروګرام قربان او باچا اجازت اخلم کلی او مهربان الله سپارم د الله په امان